أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق النبي الكريم. ده حضور پاک صحابی دے حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ دا غنی او حدیث نقل شوی دی او دا پڑیرو کتابونو کې دی خصوصا مسلم شریف کې هغه فرمایي کہ حضور پاک او فرمایي چې اتقوا الظلم دا ظلم نه ځان وساته ظلم نه ځان وساته اول ته ځان وساته ځکه ظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة دا قیامت پر ورځ به چا باندې ظلم کړی دی او په عذابونو کې ډوبي یو عذاب نه په ډېرو عذابونو کې به دی ګیرې او دی بډوبي ظلم ډېر خطرناک شی دی دا الله بندگانو سره بلکې بندگان سره الله مخلوق سره ظلم باندې الله خپکی او ظلم ستا وای نو زمونږ دا علما د معنی کوي وضع الشی فی غیر موضعه چې الله کوم څه سره درکړي دي او هغه کې استعمال نه کوي دې ته ظلم وای. الله تعالی اختیار درکړی دی د اختیار به ته په هغه ځای کې استعمالوي چې خدای کوم ځای درته ښولي او دا بې ځایه استعمال کې بې ځایه دا چې ښځه وهي ټکې کنځل وته کې بې ځایه دا چې یو غلام رهي وهي ټکې کنځل وته کې غصه تعالی خدای درکړې ده خو په ښځه کې استعمال کا که څوک پتا راغی ستا په بیبي راغی ستا په مال راغی غصه وکړه او بې ځایه ته ګاونډي ته غصه کې کمزوري ته غصه کې بې ځایه استعمال التجاوز عن الحد د حد نه تجاوز کول او د خلق قبض حقوق الله وحقوق العباد د خدای او د بنده حقونه را جوختول ځان ته دا ټول په ظلم کې داخل او بیا چې پچا دې ظلم وکړه او د زړه نه کم وته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د خدای دربار ته ډیر زر رسیږي. اتق دعوت المظلوم. حضرت معاذ رضی الله عنه لګلو د زکات لپاره چې د خلکو نه زکات راغون کا وته وی ګوره اتق دعوت المظلوم په چا ظلم نه کوي ابرته خیره کې داغه د خیرونه ځان وساته فانه ليس بينها وبين الله حجاب. دا خیره خدای ته زر رسیږي د خدای او د خیره په منځ کې پرده نشته. ظلم ډېر خطرناک شی دی ورو ظالم له خدای په دنیا کې هم سزا ورکوي او په آخرت کې. حضرت بلال رضی اللہ عنہ باندې به یو سړی ظلم کو په مکه شریفه کې چې هغه ته امیہ وای امیہ ابن خلف او تاسو ته پته و چې څونه ظلمونه پکول په مکه کې به راوس په ګرمو شګو به سملاو په سینه به ولا ګرمې تیږې خو دی ماشومان به وپسې کلوي په دې مکې په دې کوڅو کې زغلوي او په چوکویا وه او چې زخمی بشو هغه زخمونه باندې به ولا شګي دوړولې او د مکې ډیر ګرم نور دی او کانی ډیر ګرم دی هغه ګرم نور به په شګو سملو پسینه به ولا کانی اچول سچل کړو بلال دته کنزل کړیو نه
د حق والو نه د خدمت نه کو خې ولا کو صرف هغه وی چې زه مسلمان یم زه یو خدای منم او حضور پاک د خدای مقدس پیغمبر او بنده منم دا وینا نو څه چلو شو دا خپل دین دی دا خپل اسلام او ایمان دی نو ظالمانو ولې ظلم کوي ډېر زیات دی خدای پاک هغه بلال داغه د پنځه نازات کا لیکن هغه امیه له خدای څومره لوی سزا ورکړه الله وته انتظار وکړه 3 کاله 15 کاله وته خدای وکتل ان الله ليملي الى الظالم حضور پاک فرمای وی ظالم له خدای مهلت ورکي دی وی غنه زدا سقوم پدې ما خدای نه نیسی سقوم نو ما نه خدای تپوس نشي کوله زما دا کار بد نه دی غني خدای بزر نیولم او الله مهلت ورکي ليملي الى الظالم حتى اذا اخذه چې کله خدای رونی سی بیا نه پری بدر په جنگ کې چې دې کله ته او غزوه بدر پیښ شو ابو جهل کله لخر جوړو د مکې د مشرکانو نه چرانو باندې ګرځید نو دې امیہ لراغی حضرت سعد رضی الله عنه فرمای سعد ابن معاذ دا د مدینه او امیہ د مکه سعدم تجارت کو امیہ تجارت کو د دوړ یو بل سره تجارتی تعلقات د اسلام نه مخ کې او دا سعد چې بکله مکه تراغی د مکه په خوا کې به تیرې ده د امیہ سره به دیراو دوست او تجارتی تعلق جو وسره او دا امیہ چې بکله مدینه ته یا د مدینه په خوا کې به تیرې ده د سعد سره بناستو داغه ملما به هغه سره به شپې کولې چې کله حضور پاک هجرت وکړو او مدینه منوره تلا نو دا سعد د عمره په اراده نه دی وخت کې حضرت سعد رضی الله عنه مسلمان دی حضور پاک له امن ورکړی دی نو دی راغی بکی مکرمه ته د طواف د بیت الله د پاره او د عمره د پاره نو حسب معمول د خپل دوست د امیہ کرامل مش او دین جدا دی اوس حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه مسلمان دی او امیہ کافر دی خزاله تعلقات یو بل سره وراغه ذکر دی نشو نو امیہ ته وای انظر لی ساعت خلوت الک مال داسې وخت وګوره چې څوک پکې ني لعلی ان اطوف بالبيت اذا بیت الله طواف وکړم ولی زکا چې اوس هم مسلمانانو له امن ورکړو استاد د خلک به ماته غوسای نو داسې ټیم وګوره چې څوک پکې ني چې هغه ټیم زره بیت الله طواف وکړم نو عموما د مکه خلک د غرمې بود کېدل گرمی می او خلق پکور کې دن نه نو دا وتوي چې د غرمې خلکو د کیږي نو زبو به زم ثواب باو کې نو چې روانه کو نو ابو جهل په مخاوره چانه چې ریدل حرامي په مخاوره چې ورغه امیہ نه تاسو کدا څوک ته پیجندې دا څوک ته وې دا زما دوست سعد سعد توي خسعدا تا زمون دشمن لا محمد صلی الله علیه وسلم زمون دشمن لا امن ور کړی او تاسو به سره مدد هم کوي زمون په مقابله کې ها مرسته به هم کوي او تبل ته بیغمه زمون په کلی کې چکرې لګي او زمون په کلی کې بیغمه طوافونه کوي حضرت سعد یو تکړه سړیو د یو قوم مشرو د اوس قبیله مالدارمو نو پاغه دا خبره بد او لګیدا وی ابو جهل عمرو ابن هشام نومو عمرو ابن هشام یعنی ابو جهل کتا زدلته د مکې نه من کړم او د مکې د طواف نه دی من کړم نو ګورې پام کوا ته چې شام ته ځې او د شام نه غله راوړې نو لار دی په مونږ د بدر باندې هغه بنده کړم سبا خوري مکه شریفه کې خو فصل نه کېده نه غنم نه جوار اخو دشت علاقه د صرف زوزان دی پکې او د کیکرو میکرو بوټي دی پکې سبا خوره تاسو له مال د شام نه راځي زب در باندې غلار بند کم د لوګي به مړ شي په غلار به مونږ پرېدم بیا بس کوي زه راځم مکه ته طواف دراتلم چې ته منه کې طواف له باندې راځم ځا بس الله ته خو زما حال معلوم دي تاسو مې نه پرېده لیکن تاب په داسې لار بند کم چې قوم به دې سخوري ته بس خوره خبر یو بسره تیز شي
چې تیز شوې د امیه له پکارو خلک د میلمه مرسته کوي دله پکارو چې بیچ بچوي کړی وي او د ابو جهل ته ویلې وي چې ابو جهل د وخت کې عمرو ابن هشام دا خو موږ ورته ابو جهل وایو عمرو ابن هشام یعنی ابو جهل دا زما میلمه دی د سره ګزاره وکړه نو هغه ظلم وکړه هغه په سعد اواز راوویست په خپل میلمه وته سعده ته خو زما میلمه خدا عمرو ابن هشام د ابو جهل دا زمونږ د کلي سردار دی په دا سترګې مه راوباسه په دا اواز مه راوچتوه نو سعد خفه شو چې زه خو ستا میلمه یم پکار دی چې تا هغه ته وویې ما ته ولې وې بیت الله خو یوازې ستاسو نه دی د ټولو خلقو دی او طواف له راغلی ما نو د هغه ته وې نه وې او ما ته وې نو بس سعد ابن معاذ امیه ته مخ ور واړی امیه وې ته خو غلی کښېنه ستا متعلق خو موږ د خپل مبارک پیغمبر فرمایلی دي چې امیه به موږ وجلو ستا متعلق وې دا خبره کړې دغه ځای کې خبره رفع دفع شوه امیه کور ته لاړ سعد رخصت شو مدینې ته لاړ چې امیه کور ته لاړ نو ښځې ته ویې ښځې وی تا به ونه رېدل هغه زما دوست چې دی سعد هغه خو ما ته یو خبره وکړه څه وی وی هغوی ته پیغمبر علیه السلام ویلي دي محمد صلی الله علیه وسلم چې ما به وجنې ګور هغې د حضور پاک دونه ورته پته وه چې د هغه د خولې نه خبره ودي نه دروغ نه غریشتیا کافران دي دا ورته پته یعنې ویلې به زه مړه څه خبره ده ما څوک نشي وجلی د سره کوټې خو نه یم لیکن خبره یې غوږ ته پرېوته چې هغه ویلي دي چې وجنې به بس دې کې څه چل شته وی ښځې وی ما ته خو هغه داسې وي چې ما موږ هغې وجنې وی ما ورته وی چې په مکه کې مې وجنې که بهر مې وجنې وی هغه راته وی چې دا پته راته نه لګي ښځې ورته وی بس دلته د پسې هغه نشي راتلی او د مکې نه ته بهر موځه او دم وی لا اخرجو من مکه ته د مکې نه بهر نوځم ولې هغه ویلي دي چې موږ به دې وجنو څه چل پکې شته دې کې د بدر جنګ جوړ شو ابو جهل لګیا دی لښکر جوړی امیه ځان غیب کړ خو ته پته ده چې زما متعلق ویلي دي چې ما به وجنې نظم ابو جهل یو مشر راوباسي امیه له راغی امیه ځان تیاروه ټول مشران دي او روان یو مسلمانانو پسې او پرېږدو یې نه ختمو به امیه ورته وی زه خو بیمار یم ته خو پته ده زه خو نشم تی ناجوړی ځان په ځای به بل څوک ولېږم نوکران به ولېږم غلامان به ولېږم او زه ناجوړی وی نه 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 دا چېرته کېږي ته د قوم مشر یې سردار نو چې ته پاتې کېږي دا نور هم پاتې کېږي وی زه بیمار یم که نه وی کاکاجي که بیمار یې که روغې دی به خیر داسې وکړه مونږ سره وځه یو شپه مزل یو ورځ را سره وکړه نو بیا به دله خلک به ستا په وجه د نوره مباسم چې ګوره هغه سپینګري دي تاسو ولې نه دی نو د لارې نه به دلې بیا لار درکړم ته به واپس راځې دا چل یې ورسره هغوی چلي وکړه وی ښه وی او وی ښځه داسې کار کومه یو قیمتي او اعلی اوښه چې کور ته لاړ اوښ یې واخېست او سامان یې واخېست ښځه ورته ویې سړیه وی ير دي دی ساعت چې تا ته څه ویلي و چې هغوی ته محمد ویلي دي چې دی به موږ وجلو صلی الله علیه وسلم ښځې وی ځم ورسره نه هسې لږ وځم ورسره ما ورسره خبره کړې ده خو اوس که زه نه ځم نور خلک هم نه دي نو چې لږ غوندې وځم نو راځم به دروازه کولاو ساته هر ټیم چې را تختم به ابو جهل خو په الفلام ورامي وکړه هغه ډېر پوره شوی هغه وی چې زه دې ځمه چې ستا پلار دې ما نه پاتې شي نو د الکانو د لسو دولسو پنځو شپږو الکانو یو ډله یې پرې مقرر کړه وی تاسو به د دې باباجي خیال ساتئ د نه ونه تښتي دې به رسو بدل چې سمن دې لاړه یو ځای کې خو په پیاده قافله وه دمه به ځای په ځای کول چې سمن دې لاړه یو ځای کې دمه وکړه خیمې خښې کړې روز نیمه به هغه ځای کې دا وي دمه کېدل چې څاروي هم دمه شي ګیاګانې وخوري په خپله هم دمه شي د څه چل وکړه د امیه د ځان سره هغه اوښ نږدې سملاو او مطلب یې دا و چې دا خلک اوده شي زه به اوښ باندې خپه ور واړم او تختم ابو جهل په هلکان مقرر کړي خو چې دې سنګ را پاسېد خلک اودو دی را پاسېد هغه هلکان وله رالل کاکاجي خیر دی اوبه پکار دی او دس ماته لوټه پکار ده بل څه ضرورت دی
خدای دا څه په غم واوړېد وی دی سرکوزو وده شئ تاسو زله ما پسې ګرځئ نه مونږ خو ته مشر یې زمونږ باباجي زمونږ کاکاجي ستا خدمت ته ولاړ یو که ستا څه پکار یې اډر کوه خیر امیه پوه شو چې دا هلکان خو ویښ دي او دې ځای کې کار نه کېږي زه چې بل ځای دمه کوو هلته نه به راوتښتم چې بل ځای دمه وکړو خلک وده شو دا نیمه شپه شوه دم ځان د قصده وده کړی او چې خلک بالکل وده شو نو دې غلې غوندې راپاسېد چې په اوښ پاړو موزم هغه هلکان خو ته ابوجهل پرېږدو یې رامنډه کړې کاکاجي ولې څه دي څه ضرورت یې اوبه دې پکاري بل څه پکاري مونږ ته وایه تاسو بیا ما پسې رو قرآن خطې یې نه نه ته زمونږ مشر یې که نه مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو هلته یې خوند ونه کړ ورو په دغه طریقه به درته ورسېد چې به درته ورسېد جنګ شروع شو هغه حضرت بلال چې دې ظالم پې ظلمونه کول هغه حضرت بلال چې د په شګو کې سملاو هغه حضرت بلال چې په زخمونو به ورته شګې اچولې هغه حضرت بلال چې په سینو یې وله ګرمې تیږې ښودې هغه صحیح کو او چغه یې کړه لا نجوت ان نجا امیه ای خلکه هغه د امیه دی ګورې که دې د نه بچ شو زمرم په هغه ورځ اخبخ به زه مړی ما که دا د نه بچ شو خلکو وی کم دی وی هغه په اوښ باندې سور دی نو د امیه سره زوی مو او صیبه چې څنګه د صحابه ولیده نو صحابه ورپسې شو چې ورپسې شو نو د عبدالرحمن ابن عوف سره د تعلق رضی الله عنه وی عبدالرحمنه ما پیغمبر علیه السلام له بوزا وی راځه راپسې ما پسې راځه خو صحابه خو ورپسې هغه پښتانه وایي چې د سړي په سر راشي که نه بوډۍ به وی خپل زوی ته بوډۍ به زوی ته وی بچې زما دا ژوند د خدای تعالی درکړي او تا دې خدای جوړ کړي ما دې خدای مړه کړي او تا دې خدای جوړ کړي زوی نه جوړو دې کې ملک الموت راغی ملک الموت راغی چې راغی بوډۍ ته وی سپین غاړه ټیم دی پوره دی بوډۍ ورته وی روغ او رنځور پېژنې او که نه ناجوړه مې زوی دی او ته رالې ما پسې روغ او رنځور پېژنې نو دا هسې یو خلک یو بل ته وایي زما ژوند د خدای تعالی ده بچې تا دې خدای جوړ کړي ما دې مړه کړي خو ته دې مرګ نه دی لیدې بوډۍ چې مرګ پې راشي که نه نو بیا پکې دا قصه پیسه نشته نو امیه سره زوی شاته سورو زه څه چل وکړه چې دې پوه شو چې مسلمانان خو راپسې را رسېږي نو خپی راغونډه کړو زوی له سینه کې کېښود او په دره دې لاندې وغورځو چې زما دا اوښ به سپک شي دروندې منډه نه شي والی نو زه به پیغمبر علیه السلام له ورسم او دا کافران به مې په زوی شي هغه سره په جګړه شي نو زه به ترې بچ شم صحابه راورس مسلمانان به مې په زوی شي دوی به مې په جګړه به چې زه به ترې بچ شم مسلمانان صحابه راورسېدل دوی خو ولې یو څوک غزاره وخی مردار کړ ده پسې بیا شو چې شو ورورسېدل وی عبدالرحمن څوکم وی اوښ نه ټوپ کا اوښ دې پرېږده بس د اوښ نه یې ټوپ کړی او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه پې د پاسه ځان ور واچو مسلمانان راغلل وی پاسه وی نه دله زه امن ورکوم او دې د حضور پاک له بوزم وی پاسېږه ته د سپیره هغه ظلم مونږ نه دی لیدلی د په بلال لږ ظلمونه کړي دي پاسېږه خیر هغه ته نه پاسېده او دې ډېر غټ و د وجود نه بس صحابو توره راواغېسته او د لاندې نه یې وله په دا خېټه کې داسې وغواړه داسې یې وله وکړه او مردار شو خدای مردار او څه سزا خدای ورکړه چې کله کافران او یا مردار شو نو سی په هغه شال کوی کې واچول یو شال کوی په هغې کې وغورځول او د ده دې په میدان پروتو نور ګرم وجود یې پړسېدلی و نو چې دی راښکل سپې به ترې وتل نو حضور پاک صحابو ته فرمایل وی چې دا کم ځای پروت دی شګې پې د پاسه ور واچوي همدغسې دا خدای والی پرېږدي ظلم یې نصیب شو نه دنیا کې هم خدای رسوا کړ نه غخانی پکار شو نه نوابی پکار شو نه نوکران پکار شو نه ځمکه او جایداد پکار شو هغه د حضرت بلال مظلوم بدل ته خدای په دنیا کې واغشت واتعب اصحاب القلیب لعنه الى يوم القيامه
او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اتعب لعنت دی پس تر قیامت پورې د خدای غضب او د خدای قهر ورپسې شو تر قیامت. ابو جهل څه شو؟ څومره ظلمونه د حضور پاک سره کړی دی، دومره ظلم چې د هغې اندازه نشته. حضور پاک د بیت الله په خوا کې منځ کوي منځ، او دا ابو جهل وایي وی څوک به قصاب خانې ته لاړ شي چې د هغه ځای نه څخه ګندګي راوړي په دې شی وله ورغورځوي. عقبه ابن ابي معيط پاسېد او د اوښې هغه پیروان د وینو ډک صلاوت او یربی کې هغه یې راوړو د حضور پاک په ملا د پاسه یې ور واچو او نبي علیه السلام لګیا د خپل منځ ته او دوی څونه ظلم وکړ، په یو بل ور پرېوتل او خندل به، په یو بل دا مړی وخندل، قهقهې یې ووالې، په قلس قلس په خندا د حضور پاک پورې خندل چې دا د په شام وله ګندګي ور واچوله. نبی علیه السلام مبارک چې کله پاڅېده نو بیت الله ته مخ کړې، ګوره د مظلوم دی که نه ظلم دی که نه، بیت الله ته مخ کړې او خدای پاک ته څه وایي اللهم علیک بقریش، خدای دا راونیسي، اللهم علیک بابي جهل وعتبة وشیبة، خدای دا فلان کې فلان کې عقبه ابن ابي معيط دا الله راونیسي، خدای خیر یې وکړه. دغه ټول خدای په بدر کې راونیول او مردار یې کړل او داسې ذلیله کړل، داسې ذلیله چې په بیا د قبر ځای نو بیا د کفن ځای نو په هغه توی کې ورګرځي وتښتېدل. ظالم خدای را نیسي، بیا اخرت خو یې دې تبا، قبر خو یې دې تبا، خو په دنیا کې هم خدای را نیسي. نشان عبرت دې جوړوي، نشان عبرت. او زما وروڼو موږ څومره ظلم کوو، خفه کېږئ مه، مونږ ګاونډي په ګاونډي ظلم، د ځمکې ګاونډي په بل ځمکې ګاونډي ظلم پوله ولوي، دا ظلم نه دی؟ د اوبخور اوبه تې نیسي، دا ظلم نه دی؟ بوساړه ته غلا کوي، شوتل ته غلا کوي، دا ظلم نه دی؟ د وږو پټل ورشي د ګیا په بانه وږي ماتي او ګیا کې منډي، ظلم نه دی؟ قصاب نه چې غوښه اخلي خم پکې شته، لیکن هغه د اډو کامل چې در په غاړه کې، دا ظلم نه دی؟ دا سودا چې در باندې ټماټر خرڅئ او دا ګنده او دا ټول پکې ورواچئ او ته به ماله ښه راکوي، ښه در کوم، او ټول داغي پکې ګیر کې، ظلم نه دی؟ دا زیاتې نه دی؟ دا مساله کې چې دا ګندګي رای ورچئ او پته په پیسو خرڅئ، دا ظلم نه دی؟ دا چې ته سوچه اخلې او د چلکې رنګ کوي او پکې ګړئ، ظلم نه دی؟ دا مزدور چې ته ګوډ لبوځې، ټول داسې دی. ګورئ مزدور چې ګوډ لبوځې او ځان خلاصئ د ګوډ نه او توپړ اوچتئ او ولاوړئ په بل ځای ږدي، دا ګوډ دی؟ دا ګوډ نه دی؟ ګیا د یو ځای نه توپړ اوچته کړي نو په بل ځای ولاوړئ کېږي، دا ګوډ نه شو که نه؟ دا ظلم نه دی؟ دا زیاتې نه دی؟ او دا ته چې د مزدور پیسې نیسې، دا ظلم نه دی؟ رسول الله مبارک فرمایي مزدور چې مزدوري وکړه چې خولۍ اوچچوي نی مخکې وله پیسې ورکړه او ته دې پیسې نیسې، دا هم ظلم دی. هلته مزدور هم ظلم کوي، ته هم ورسره ظلم کوي. دا سارو سره هم ظلم نه کوي، قسم دې سارو سره څونه ظلم کوي. هغه غریب د تلو نه غوایې او تا پې څونه بار دغه کړي سنډه او دا ساروي کې دا پیوې پې کوئ تاسو، دا ګرځېدو نه دونه ستړي وي، دا د ریړو نه خو خدای سنډاګان خلاص کړل، ریړې ختمې شي او خرم خدای پاک د دغه نه خلاص کړل، د ریړو نه. اوس کم دي، پخوا ریړې به زیاتې و، دا شیدونه راووتل، دا څه ورته وي چینګچان مینګچان، په هغې کې خلک وړي. هغه خر غریب به څه کول، قوق قوق به یې کول د تلو بانو، او د خر خو به بده ورځ وه، وی سره به خلکو ګزاره کوله، سنډا سره به خلکو ګزاره کوله. د خر خو به دونه بده ورځ وه چې اکثر به یې د اولي د وینو ډکو او وینې به ترې راوتې او دوی به ډبول او وهل به، او چې کار به یې پرې وکړه د ګرځېدو بانو نو بیا به یې ورسره څه چل وکړه، بیا به یې پرېښوده چې زه په پردو پټو کې سره یې په ډېرانونو سره یې. دا د خدای مخلوق نه دی؟ دا ظلم نه دی؟ دا افسر چې د خپل ماتحت سره کم زیاتې کوي، دا ظلم نه دی؟ دا ماتحت چې د افسر خبره نه مني، دا ظلم نه دی؟ ګاونډي ګاونډي سره ظلم، پلار بچو سره ظلم،
بچی د مور او پلار سره ظلم، خاوند د ښځې سره ظلم، ښځه د خاوند سره ظلم، دا به څه کېږي؟ ګور یاد ساتئ، یاد ساتئ، کفر خدای برداشت کوي خو ظلم نه برداشت کوي، د څاروم نه برداشت کوي. حضور پاک فرمایي واوره حدیث دی د بخاري شریف، وی په دوزخ کې مې یو ښځه ولیده چې پیشو په چکونه لګول، په دوزخ کې وه او پیشو په چکونه لګول. دوزخ کې بعضې څیزونه به سوځېږي، بعضې نه، پیشو پکې ده هغه د چکونه پې لګوي. او دا کومه ښځه وه؟ دا په بني اسرائیلو کې یو ښځه وه، پیشو یې تړلې وه، نه یې پرېښوده چې ځان له څه مږې مږې راونیسي او ځان موړ کړي، او نه یې په خپله خوراک ورکو. ماتت جوعا، هغه پیشو د لوږې نه مړه شوه. الله پاک د هغې پیشو د ظلم نه هغه مالک یې رانیولې دوزخ کې اچولې، هغه پیشو یې پې مسلط کړه، چکونه پې لګوي. حضور پاک نه صحابو تپوسو کو ولې په سارو کې هم دا شی شته وي چې کوم د لون زړه شي وي، د لمدې اینې شي وي او جمدې وي، چې ظلم به کې خدای پاک ورنه تپوس کوي. بلکې دا لا څه کوي چې کوم څاروي دي دا ښکراور په دې بېښکرو ورځې وهي څاروي ښه د قیامت په ورځ به د بېښکرو بدل خدای د دې ښکراورو نه ظلم د څاروي خدای نه معاف کوي. چې څاروی مکلف د سر نه دی، څاروي له نه جنت ته نه ولا دوزخ ته، د هغوی ظلم نشي برداشت کولی. قیامت په ورځ چې کم څاروي بل څاروی والی دی نو ابل له به حق ښکرې ورکړي چې شا بدل ته والی، بدل به ته والي بیا به ټول خورې شي. د څاروي ظلم خدای نه برداشت کوي، د مسلمان به خدای څنګه برداشت کوي. او نن سبا چې کم د ټوپک خاوند دی، د مال خاوند دی، د موټر خاوند دی، د جایداد خاوند دی، قسم دی که د هغه د مخې نه څوک څه کېږي تیرې دې تیره مخې نه شي، په لارې نه شي ترې در لټکونه در کوي، حجرې ته نه شي ورتلی، کور ته نه شي ورتلی، په غم خادی کې ورسره نه شي یو ځای کېدی، ټک بدله در کوي او فخر به کوي، خبرې به راته اورئ، ستغې به راته اورئ. مه کوئ ګورې ظالمانو ظلمونه مه کوئ، د خدای د غضب نه وریږئ، د خدای د قهر نه ویریږئ، ظلم مه کوئ. غریب خدای پیدا کړی، تا نه دی پیدا کړی، عجز خدای پیدا کړی، ته خالق نه، خالق بل شته. غریب خدای پیدا کړی، ته خالق نه، ظالمه خالق بل شته. ګورې مه کوه پې خفه کېږي، تباه به شي، الله به دې راونیسي. ډېره مو لیدل یو بادشاه په یوه علاقه ګرځېده، یو ځای خوښ شو، ځنګل و او ځنګل سره خوا کې ښه مدیدار شینکۍ دي او چمنې دي او اوبه دي. بادشاه هغه خپلو نوکرانو ته وی هلکه دا خو ډېر ښه ځای دی، ښه یخې اوبه دي، ځنګل دی، دلته مال یو محل جوړ کړي، رست هاوس راله جوړ کړي، اوړي کې به راځم او دې کې به دیره کېږم او ښکار به کوم، دا خو ډېر مزېدار یخ ځای دی. چا به دونه موده کې ماله ښه قیمتي محل جوړ کړي. نوکران لګیا شو او د بادشاه دپاره قیمتي اعلی محل جوړ کړو. بادشاه څه وی دې ځای کې جوړ کړو چې کوم دا کورونه دي دا خلک د کورونو نه لر کې ماله محل جوړ کړي. ډېره ښه ده. بادشاه به تپوس کوو محل څنګه دی چې کار شروع دی، په نقشه کار شروع دی. بادشاه ته نوکران وی صاحب محل تیار شو، ښه اعلی ښکلی محل هم درته جوړ کړو. اوس افتتاح کوي بادشاه، وزیران ورسره دي، مشیران ورسره دي، دنیا خلق دي چې نن د بادشاه محل جوړ شو او افتتاح به کوي. چې بادشاه څنګه راغی محل ته وکتل، د محل د دیوال خوا کې یو کچه کور و. وی دا څه دي؟ وی دا یو بوډی دی او د هغې کور دی. وی دا هم نه دي روان کړی، دا خو زما په محل یو داغ دی، دې سره خو زما محل بدرنګ ښکاري. ای بادشاه یو بوډی ښځه هېڅوک یې نشته، ډېر عاجزه ده. نو موږ خو نور کورونه د خلکو روان کړل، محل هم درته جوړ کړو، خو دا هم چې روانه و دې ډېر زیات وجړل. وی بس ما پکې ښه کې خو دا کور نه پرېږدی. موږ وی د یو بوډۍ نه کور دی په دې څه غریبه ښځه ده، دا د بادشاه د محل خوا کې وی بادشاه سلامت غریب وه. نو موږ پرېښود. وی نه منم، زه به هله دې محل ته دننه کېږم چې تر څو مو دا کور نه روان کړي، دا خو زما په محل وی داغ دی. بس نو شا به فورا روان کې، بس اسې ودره وسونه وخان ودرېدل، بادشاه غونډه قافله ودرېده. وی نظم چې تر څو دا کور نه روان کړي. بس هغوی زر زر لګیا شو، غریبې ته وی وزه کونډې بوډۍ وزه.
وی نوزم وی ته څنګه نوځې بادشاه هغه د پنور ولاړ دی او محل ته داخليږي نه چې تر څو دا کور نیروان شوی بوډای څه وایي د دعا چل زده کې بوډای څه وایي بوډای وایي یا الله زه خو کمزور یم زما کور دا ظالم رانه دا خو زما د خاون کور دی دا خو زما د مهر کور دی دا خو زما د غریبۍ کور دی زه به الله کم خواځم خو زه خو جومات ته هم نشي تللی چې د جومات کې به دی راشي زه به کم خواځم یا الله زه خو کمزور یم خو ستا زور څه شو یا الله زه خو بې کسه بې څوک یم خو ستا طاقت څه شو زه خو الله عاجز یم نو ستا هغه طاقت خدای څه شو ته خو طاقتمن یې ته خو زورور یې ستا خو څوک مقابله نشي کولی تا ته خو څوک سر پورته نشي کتی خدای زور دې څه شو خدای طاقت دې څه شو خدای ستا بادشاهي څه شو او څه دې ته دعا وایي ښځې له الله نو پورته کړې چې د بادشاه نه سا د اس د پاسه ووته او مردار محل پات هر څه پات هلته هارټ اټیک راغی او مردار شو د ښځې پولیس والا ورته بس بس به نورې خیرې ونه کړې بس 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 سړی دې ځای ته ورسو لړ ختم ظلم به نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی او وی چې چا باندې څوک ظلم وکړي که نه او دس بدل واغېسته چا وله سپېړه ورکړه دم سپېړه ورکړه بس د انتقام واغېست او چې دله چا سپېړه ورکړه او ده ور نه کړه آهې وکړه الله وی اوس یې ما ته پرېږده د ده نه به زه سپېړه وباسم نو ستا به څه سپېړی دې خدای ته پرېږده چې خدای دې سپېړه وباسي چې پته ورته ولګي یو طالب په لاره باندې روان دی طالب کتاب او سره دی طالبان خو نه پروا جنت او نه پروا دوزخ پیغام خلق دی یو جنټلمنو هغه وادل روانو خزا وسره وا خدم برقا چولې دو سینډل منډل چولې دی او ځانې برش کړي پالش کړي دی لپسټیک مفسټیک مګلې دی او جنټلمن بوټان موټان چولې دی او چشمه مشمه چولې دی کوټ پتونه چولې دی خدای سره روان دی بلا رضی دا طالب خیال نو چې ته بدن کې خپکه خو د چې شړق شوي هغه وبد هغه جنټلمن په هغه محترم اور پریوت داغه کېړې جرابې جامې خاص جنټلمن وې ته خدای دې به خو باسا زما خزه دی ولړله مونږ واده روان جامې دی ولړلې پیزار دی ولړلو او چې شړق شو هغه طالب په دماغ یو مضبوط غزارو خارشه غړېږي پلار نظر دې نه لګي هغه سره څه چلو زموږ دا سړی مړ د خزه مخ کې چی کنه ډېر بهادري کنه دا برېت داسې جغې جغا د برېت داسې نیغ نیولې او چې خزه وته داسې وګوري وي ها نو برېت بیا لاندې شي برېت بیا نوم ته ورسي نوم ته هر څه چې دی خو خزو ته رټینګې نه دی بیا امین نه تپوسو کې ګندې ورتاله وي په موږ دلته بهادر یې امینه داسې او داسې او داسې او کور کې المال لیدلې دلته کې داسې سر یې ښکته کړي او داسې دوک ولاړ بشیر جانه تاره دال کور نه لیدلی ما لیدلی ښه او دې دوک ولاړې دوک بیا ښه سړی وي ښځه مو خاوند دې څنګه دی یاره ډېر ښه سړی دی ډېر ښه سړی دی چې زه ورته څه وایم هغه کوي غوږونه پې نیسم غوږونه جنټلمن خو ښځې ته ځان ښه چې شلق شو په دا مخ یې وه او ما څه غلطي کړې ده ما ته څه پته وه خو په لاس ونې برابروم ښځې ته وایي ځه چې ځو دا جامې به بدلې کړو د دې سپېره د لاسه جامې څخه شو او پیزار به بدل کو بیا به راوړو ښځه کور ته مو ښځه لګیا شوه جامې بدلئ او دا سړی کوټې ته څه کار راوخته او چې څنګه بره وخته خپې وښوېده دا پوړی باندې په غرض لاندې راغی دا سټ یې ولګېد او مردار شو مړ شو ښځه خو پوه شوه
چې د خو هغه غریب والد په مخ د هغه څه غلطي وه په غلطۍ کې که د یو سړي خپه په خټو کې لاړه او د بل جامې خیره نه شون صبر وکړه کنه صابرینو له خدای جنت ورکړي پوه شوې د هغه سړي خیرې وکړې او د ځان ورسره یاره شوه او زر خلکو ته وی خلک رالل سخاون مې مړ شو په منډه وی دې پرېږدې دا خواصم مړ شو ورشه په لاره یو طالب سپېړه والد یې هغه خیرې کړې دي موږ تباه نه شو بچي مې تباه نه شي لا ولاړ شي د هغه نه معافي وغواړه بیا به ګورو طالب مخکې روانو بارانو په لاره ځي هلته یو الوی دکان کولو کړی د الوی به دا قانونو چې سار وختي به دکان کولو کو څو غریب به پرې راغی یو پلیټ الوا به خیراتی ورکول او یو جام پی به ورکول چې طالب په ورغی دی غریب خو مخ مګي مخې سور دی پس پیړه نو الوا ته طالب جان دلته راشي کېر یو پلیټ د الوا ورکوي دا او یو جام پی ورکړ دا بچی چې د دکان کولو کوم دا ورکوم دا خورا اوس هغه لګیا دی الوا نن وړیو چتای او د پيونه ګوټ کوي او خاندي د دې الوی ورته خیال شو الکه دا خاندي ولې ما الوا در کړو پته ما پورې خاندي وینه تا پورې نه خاندم وی ولې خدای ته خاندم وی دا خدای کې څه دي نو یو پاسه پیړې راکې او بل خو الواګانې راکې الته سړی پړه کې ورواچولا نو خو مضبوطه سپېړې راکړه او دلته خمه دې دار پیدي او ګټ کومه ګرم او ګرم الوا ده دې کې هغه دا سړی هغه نوکران راتل هغه کور والا دی ولید لکه طالبیانه هغه سړی تو والے په سپېړه ویو وی خو دې ملک کړه کوم ځای وجلې دا پکې بل 300 دو ویم والم زو ما ملک وینا خیره دی وته وکړه اخو چې بار په پړو خته د لاندې را پرې وته مړ شو وی ما خو خیره نه ده کړې وی مهرباني وکړه بد دوا وته وکړه خیره دی وته وکړه نور بچی غر نه یې خدای غر کنه چې خو مړ شو او تسوي طالب جان وی ما وته خیره نه ده کړې خو هغه مال سپېړه راکړه الله په ما خپشو هغه له سپېړه ورکړه هغه مال سپېړه راکړه الله په ما خپش هغه له سپېړه ورکړه الله داسې سپېړه ورکړه چې مرګ ته ورسوله پته نه لګي چې نور به وسره څه کوي او هغه مال سپېړه راکړه نو زیل والا رو رسول مو پایو له رو رسول حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر صابر انسان امام ابو حنیفه یو سړی ولا راغی وی مور دې کونډه دا وی ګستاخ نن سبا ډېر خلک دي مولیانو سره ګستاخی کوي ته وایې نه مولیان د دې خلکو په دې کوټو کې اوسېږي بعضې به جومات ته راشي به ملا بستر کې روبځي استاد جي دا پوړ بار پروت دی ولې دا استاد جي ستا نوکر دی د خدای ظالم ته خو پسې منځ کې د خدای ظالم د ډوټې کې درته ښایي نو ته په هغه حکمونه کې پوړ به ته را درنه کې استاد جي به نه را درنه کې استاد جي څه ټیم دی او دا کور به ښځې سره جنګ کړي هغې غریبې ته غږ نه شي کولی نو راشي زور به د استاد جي نه وباسي استاد جي مونځ خورې نن ډېر اوږد کوې مونږ خو دې پکې قتل کړو دا څه خبره چې مونځ اوږد شي شکر وباسه چې داسې استاد دله خدای درکړی دا ګورې هر سړی نه بعضې بدبخته راځي نو په استاد جي په غریبانانو سترګې راوباسي او ځان ښیي چې ګنې دی یو شی مه کوئ ګورې په طالب مولا الله خفه کېږي دی لګیا یې د خدای د دین خدمت کوي دی مسافر دی ستا په جومات کې دیره دی او څلور روټو ته پروت دی او د خدای قرآن زده کوي او د پیغمبر حدیث زده کوي د لاسونه ښکل که د سره مینه وکړه ته راته غاړه وځه او د کور نه ښه روټۍ راوړه ورته کښېنه نیت دا وکړه چې دی زما د پیغمبر حدیث زده کوي زما د پیغمبر دین زده کوي ته د قدر کوه تا ته چې په مصلی د پیغمبر ولاړ دی نو تا کې دا سوچ نشته چې د دې مصلی قدر هم پکار تا سره د پیغمبر د مصلی قدر نشته که ستا پړه کې د خپل مبارک پیغمبر قدري د هغه د مصلی قدر به هم د سره او چې د هغه په مصلی د هغه کوم نایب ولاړ د هغه قدر به هم د سره که ستا سره د خپل پیغمبر قدري د هغه د سنت و قدر د ګیري به هم کې او د هغه د پټکي قدر به هم کې او چې د هغه دین او قرآن او سنت زده کوي د هغه قدر به هم کې او چې دا قدر دی ونه کړو ته ظالم خدای به درته تپوس کوي
چا چې د ګیرې بې قدري کړې ده او چا چې د پټکي بې قدري کړې ده او چا چې د ملا بې قدري کړې ده او د دین بې قدري کړې نو خدای وله څه موده ورکړي مهلت وله ورکړي پرېږده چې دی ښه ګرم شي پرېږده چې دا ګناه ښه ډېره وکړي ناګانې راونیسي چې بیا راونیسي بعضې به وایي نو زه به حق نه وایم نو حق ته ملا ته وایي حق څه ته وایي د چاړه خفه کول دا حق دی د چا عیبونه راوښکل دا حق دی یو سړي کې عیب دی نو که تا کې ایماني هغه له لاړ شه او ورسره کښېنه یو پرچه ولیکه ورته وایې مولوي صاحب تا کې مې دا غلطۍ لیدلې دي پټ پټ خلکو ته یې مه شرموه دا رضان نه وباسه بس خبره خلاصه شو یا به دې هغه پېږي یا به یې ته پېکې نو ته په سوشل میډیا خېږې ته لوډ سپیکر ته خېږې او سړی شرمې زه وی حق وایم دا حق وایه که نه چې د ما پلار د ما مور سره میلاو شوی او زه یې راوړی ما دا خو هم حق ده دا مه وایه که دا ووایه که نه چې د ما خور سره د ما اوښې میلاو شوی دی د واده په شپه د شپه کوټه کې دا دا چلو دا دا چلو بچي راوړلی دي دا هم حق دی دا ووایه که نه حق به نه وی چې کوم حق کې د چا بېعزتي هغه حق به نه وی چې کوم حق یو انسان ته تکلیف رسېږي هغه به نه وی چې کوم حق کې د انسان باندې ظلم وي دا به نه وی راشه مخامخ کښېنه ورسره دا حق دا حق مو وایه که نه چې په غسلخانه کې بېلمبل اندامونه مې داسې داسې دا مو وایه که دا هم حق دی که نه چې دا د ښځې کوم اندامونه دي او تا لیدلي دا هم خلکو ته ووایه که نه ولې حق خبره ده دا څه خبره ده د حق وایم ته چې حق وایې ته د پلار حق دی وایې د مور دی وایې د رور دی وایې د تربور دی وایې د ګاونډي دی وایې ملا کې حق را ګوتې راوباسې ظلم کې ظالمه مولا درته بېوسه ښکاري مولا راته بېڅوکه ښکاري مولا له 2000 روپۍ د تنخوا ورکوې د جومات مولا له ډوډۍ ورکوې آی های د خدای نه یېرېږې ته خدای نه منې ته دا سوچ نه کوې چې الله شته او زما نه به الله تپوس کوي او مزدور سره ظلم ولې کوې او همسایه سره ولې ظلم کوې همسایه دې په کور کې دیره دی او ولې ورسره ظلم او زیاتې کوې ټوله شپه ورځې په ښځه خدمت کې او ټوله ورځ په ده خدمت کې سړی ډوډۍ مولا نه ورکوې ولې ظلم کې ولې زیاتې کې دا زیاتې نه دی دا ظلم نه دی او ته تا واده وکړه او ته ترې لاړې سعودي ته ډیوټۍ له او 4 کاله ته ته بار یې 10 کاله داسې خلک دي چې ښځه یې دلته ده او 10 کاله د کور نه بار دی دا ظلم نه دی ښځه ورته مینتونه کوي چې زه دې چا ته کېنولې ما یا ښځې بس درځم یا ښځې بس درځمه قسم په خدای دې مخکې ورځو کې راته ټېلیفون وکړی او پلار او ژړلې ویې زوی مې بار دی او ما له ته نه راځي 10-12 کاله وشو چې بار دی په ټېلیفون را سره خبرې نه کوي مولوي صاحب ړمې ورپسې چوي دي زوی پسې څه وکړمه دا ظلم نه دی دی بوډا چې ته ماشوم لوی کړه په غېږ یې وګرځولې غول دې پې وکړل متیازې دې پې وکړې دې لپاره چې ته به ځې دوبۍ ته او ته به سعودي ته ځې هلته به پیسې ګټې او خپله ښځه به خوشحالې مور او پلار تباه دا ټول قسم په خدای ظلمونه دي دا زیاتې دي دلته ولا ښځه وکړي هلته په موبایل ول طلاق ورکړي ښځې له د طلاق څومره رواج دی طلاق ولا ورکړي ما طلاق کړې ها ته خو به بله مو کې خو په کومه ښځه چې طلاق نوم ورپورې شو بیا په معاشره کې څوک کوي دا ظلم نه دی دا زیاتې نه دی دا ستا مور چې په پردو کوڅو کې لګیا ده او په پردو کوڅو کې ځای نه جارو کوي او خدمت کوي او ته غټ سانډا ګټې او په ښځې خورې دا ظلم نه دی مه کوې د مار ظلم نه دی پکار او داسې خلک هم شته چې بچي بار لېږلي دي او پیسې ګټي نه وله د واده غم کوي نه وله د کویدن غم کوي دا په بچو ظلم دی څوک ګینګور سره ظلم څوک بچي سره ظلم څوک مور سره ظلم څوک ښځې سره ظلم او ښځه خو ډېره مظلومه دا خو موږ تباه کړه ټوله ورځ دله لګي جامې دلې دي پلار جامې دلې زیره له جارو کوي کټونه سنډي د میلمه خدمت ته کوي او په معمولي خبره یې دروي او پلار کرے نه پرې او چې لږه خبرې ما طلاق کړې ما طلاق کړې ما طلاق کړې دا طلاقیان مې ډېر بدي د اوسه طلاقي نوم دې په ځان کې ښود مړه پښتون ته ګوره په ځان د طلاق نوم کې ښودو ته ګوره مه کوئ ظلمونه الله به درنه تپوس کوي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه سړی راغی ورته مور دې کونډه ده وی را په نکاح بیا نه کړي سترګې نه شرمېدې سترګې واضح وې څوک به چاته وایي چې ستا مور کونډه ده ما ته بیا را په نکاح نه کړي نو به وایي چې دا خښته اوچته کړو چې دا مازدیګر والا وه دا زما د مور سره څه دي لیکن امام صاحب صابر ورته څه وایي
وی بچې تپوس به دې وکړم نو دا خو زما اختیار نه دی که د مور مې نکاح تړل کېږي او تا سره واده کې ډېره ښه تپوس به دې وکړو هغه ګستاخ ورته وایي ورشه که نظر ته تپوس وکړه خو چې امام ابو حنیفه په درشل باندې خپه ور اوچته کړه وردننه شو هغه سړی په ځمکه راپرېوته او ساتې ورته مړ شو امام صاحب رحمت الله علیه ته چا وی سړی دې مړ کړه ما نه دی وژلی وی هغه زما اړو دړ دا و ما له سپېړه راکړه الله په ما خفه شو هغه له سپېړه ورکړه او مردار یې کړه د دمارونو بنیاد دا دی چې ظلم ښه شی نه دی زیاتې ښه شی نه دی او د زیاتي بدل الله پاک په دنیا کې او په آخرت په دواړو کې که چا سره د مال ظلم وکړه د مال هم به د خدای په دنیا کې بدل لري رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل وی مفلس پیژنې غریب او فقیر ویا وی څه ته وایي وی چې پیسې ورسره نه وی نه مړه دا خو مفلس نه دی دا مسکین نه دی دا فقیر نه دی فقیر او مفلس هغې ته وایي چې د سره د قیامت پر ډېرې زیاتې نیکۍ دي په دنیا کې ډېر زیات روجې او منځونه او نیکۍ کړي دي خو د خلقو حقونه پې پورې دي ظلمونه په دنیا کې کړي دي نو د قیامت پر ورځ به خلک نیکۍ وړي په خپل خپل حق کې نو دی به تشه توقه پاتې شي ایس به مو سره دا په چا دې ظلم کړی د دې بدل به خدای په قیامت کې ستا نیکۍ به هغوی له خدای ورکوي او که ستا نیکۍ خلاصه شوي د هغه ګناه به خدای رالیو په تا به یې بار کوي تا د مرګ مری راوړي دي ته قبر نه پیژنې ته آخرت نه پیژنې ته خدای نه پیژنې ته د خدای رسول نه پیژنې د خدای د رسول احکامات نه پیژنې فارشي کې ظلم پې خرڅی د پیو والا دغه ظلم دی چې پکې اوبه ور واچوي دغه ظلم سوچه پې کم دی ما د یو سړي خبره کولې په پلانکوټ کې دوه کسه ناست یو وایي یو بل ته وایي چې یاره زه خو پکې دا پیپ ما خو ډېر زبردسته طریقه لاندې کړې ده وایي څنګه وایي په پېښور کې پلانکي دوکاندار دی او هغه نه پوډر راوړم او په اوبو کې ښه مزېدار حل کړم او چڼې کړم په پیو کې سم ټینګ پی دي دا حل پوډر رالې په پیو کې اچې د ظلم نه دی د زیاتې نه دی رونو ظلم به نه کوي بس په خپل حق صبر وکړئ د بل حق ته بړې مه وهئ او که څوک د سره زیاتې وکړي الله ته سپاره دا خو مسلمان دی بخا او که نه بخې بس خدای ته سپاره ستا به څه سپېړي الله پېښه او سپېړی پېښه او چې کم د چا حق دی هغې کې زیاتې مه کوه مکو زیاتې زمیدار د نیک دپاره ظلم کوي ځمکه نیک له زیاتوي په یوې باندې پردی پولوي او پسه سپوروي د ده پټې نه دی پردی دی دا پمپ والا څه دي دا پمپونو کې چې تیل اچوي او ګیسونه میسونه اچوي دا ظالمان د نیکانو دپاره ظلم کوي او کم شی ورکوي ځان لم نه که نه بل له ظلم کوي او زیاتې کوي ولې دا څه کوي د خدای نه خلاصولی شي د قیامت پر ورځ د خدای د عذاب نه دې خلاصولی شي نه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت ابو هریره په مخ کې صحابو ته اتقوا الظلم ظلم نه ځان وساتئ فإن الظلم ظلمات ظلم چې دی دا هلاکتونه دي تبایانې دي او تیارې دي د قیامت پر ورځ باندې او د مظلوم خدای ته ډېر زر رسېږي دومره بل څیز نه رسېږي څومره چې د مظلوم رسېږي لیس الظالمین من نصیر الله وی د ظالم په دنیا کې مو په آخرت کې اس قسم مددگار بني الله دې موږ د ظلم نه وساتي که زموږ نه شوي په ژبه یا په لاس یا په مالیاتو کې چا سره ظلم زیاتې کړي خدای موږ ته معاف کړي او غلم خیر او برکت ورکړي خدای موږ ته معاف کړي غلم خیر او برکت ورکړي خدای مو ظالمان کې او مو مظلومان کې او الله د فتنو آفتونو مصیبتونو نه په امن کې اوسه دوه کې دا سیلابونه دي ډېر زیات اوس ما واورېدل چې یو غټه ریله ده روانه زموږ په دې علاقو باندې خدای پاک دې مسلمانان دې سیلابونو نه محفوظ کړي خدای دې موږ دا موږ ظلمونه کوو که نه نو خدای دې د خپل قهر او غضب نه په امن امان کې اوسه او زمونږ دې عمرزو کې د شاه فیصل زمونږ منزل راځي مستقل زمونږ د جمعې مقتدي مستقل د هغه شاه فیصل والد صاحب وفات شوي
دعا ورته وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله یې وارثانو له صبر ورکړي. او د هغې نه مخکې دا قاریم د عبدالله صاحب و د عمر زو د هغه مور وفات شوې وه. د هغې نه مخکې زمونږ د محمدي ګل حاجي صاحب رندار وفات شوی وه د عمر زو. ټولو ته دعاګانې وکړئ چې خدای پاک یې مغفرتونه نصیب کړي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي. او دا د حسین علي حفیظ صاحب زمونږ د عمر زو د هغه اوښې او د غریب جان مولوي صاحب د رضاړو د هغه ترو هغې ته دعا کوي چې الله یې مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او وارثانو له خدای صبر ورکړي. چې څوک بیماران دي خدای روغ صحتونه ورکړي، الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي، خدای د بې کسو بې څوکو ته مدد وکړي، خدای د بې کسو بې څوکو ته مدد وکړي. چې کوم په بار ملکونو کې دي او لګیا دي غریبانان مزدورۍ کوي، ته ورته مزدورۍ اسانه کړي، ته ورته سفر اسان کړي. خدای ته زموږ حفاظت نصیب کړي، زموږ د بچو حفاظت نصیب کړي، مو ظالمان کې مو مظلومان برحمتک یا ارحم الراحمین. دا د سعودي نه ملنګ حاجي صاحب او صدیق حاجي صاحب مشتاق حاجي صاحب دعا غوښتله، الله یې دعاګانې قبولې کړي. یو هلک بار ملک کې دی پولیس نیولی دی، الله دې راخلاص کړي. او چا چې د ټلیفون په ذریعه دعاګانې غوښتې دي الله یې د ټولو دعاګانې قبولې کړي.